بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. سورة هود 12 سپاره او په سورة هود کې 35 نمبر آیات. بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه آیا وایدوی افتراو د ځان جوړ کړی دا قرآن قل ته ورته وې پیغمبره ان افتریتو که د ځان جوړ کړی ما دا فعلیا نو په ما باندې به اجرامي جرم زمای وانا بریء مما تجرمون او زه جدا یم د هغې نه چې تاسو کم جرمونه کوئ. په دې آیت کریمه کې مفسرینو دوه تفسیرونه کړي. یو دا چې ام یقولون افتراه چې دې نه مراد نوح علیه السلام دی چې د نوح علیه السلام قوم نوح علیه السلام ته ویل چې ته دروغ وې د ستا د نبوت دا دعوت دروغجنه ده او دا ځان نه دا خبره کې الله تعالی فرمایي ای پیغمبر ورته ووایه وإن افتريته فعلي إجرامه یعنی که دا خبره ما د ځان نه کړې نو د دې جرم د دې سزا په ما باندې په تاسو باندې نشته دی. د دې سزا به الله ما ته راکوي تاسو نه درکوي. او دویم تفسیر چې حافظ ابن کثیر رحمه الله اختیار کړی دی هغه دا دی چې د دې نه مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. یعنی د مشرکینو ورته ویله و چې په تا باندې کومه وحی نازله شوې ده ته د ځان نه دا خبرې کوې دا دروغ دی. نو الله رب العالمین فرمایي و ای پیغمبر ته ورته ووایه که ما په الله باندې دروغ جوړ کړي نو زه د هغه سزا خوړلو ته تیار یم. الله مله هغه سزا راکوي زه هغې ته تیار یم. او که زه رښتونی یم او تاسو ما دروغجن ګڼئ نو تاسو ته به الله رب العالمین د دې تکذیب د دې دروغ جوړول الله به تاسو ته سزا درکوي. او ګوره په دې خبره باندې پوه شئ چې ګوره زه ستاسو د جرمونو نه بېزاره یم. وأوحي او وحی کړی شوی ده الی نوح علیه السلام ته انه لن یؤمن من قومک چې بېشکه هېڅ چېرې ایمان نه راوړي من قومک د قوم ستانه الا مگر من هغه قد آمن چې ایمان یې راوړی فلا تبتئس بما كانوا يفعلون نو مه غمجن کېږه په هغه کارونو چې دوی کوي. په دې آیت کریمه کې الله تعالی فرمایي الله رب العالمین نوح علیه السلام ته خبر ورکو چې کوم خلکو تر اوسه پورې ایمان نه دی راوړی او الله رب العالمین فرمایي چې دې وروسته نور خلک ایمان نه راوړي. لکه نوح علیه السلام 900 کاله دعوت وچلو په شمار یو څو کسان پکې مسلمانان شو نو الله تعالی فرمایي چې دې وروسته نور خلک ایمان نه راوړي. حسن بصری رحمه الله فرمایي وای نوح علیه السلام د دین وروسته د هغوی د ایمان د راوړلو نه امیده شو چې دا خلک خو ایمان نه راوړي نو نا امیده شو او د هغوی په باره کې د رب العالمین ته خیرې وکړې چې یا رب العالمین دا قوم تباه و برباد کړي. چې رب العالمین په دې مخ د ځمکه باندې هېڅ کافر پاتې نه کړي د دې جرل یې ختمې کړي. نو هر کله چې د رب العالمین د عذاب د راتلل یقیني شو
نو الله سبحانه وتعالى نوح علیه السلام ته د کشتۍ د جوړولو حکم وکړ. الله رب العالمین نوح علیه السلام ته د کشتۍ د جوړولو تعلیم ورکړ چې په دې طریقه باندې کشتۍ جوړه کړه. نوح علیه السلام کشتۍ جوړول شروع کړه. نوح علیه السلام چې کله کشتۍ جوړول دا قوم براتلو په نوح علیه السلام پورې به خندا کوله، ټوکې مسخرې به یې کولې. اوس پورې خو د پیغمبرۍ دعوه کوله، اوس وی نجار دی، ترکان دی، اوس وی ترکان جوړ شوی دی. او بعضې مفسرینو ذکر کړي چې نوح علیه السلام د کشتۍ د دغه ځنه د اوبو نه ډېر لرې جوړوله. نو دوی پورې خندا کوله چې ګوره کشتۍ د اوبو غاړې ته پکار دی او دوی د هغه نه ډېر لرې جوړې، د قمقل دی والعیاذ بالله. یعنې قمقل او لیونی به ورته ویل د الله پیغمبر ته. نوح علیه السلام کشتۍ تیاره کړه او دا کشتۍ په اوږدوالي باندې 300 ګزه وه، که تفسیر د ابن عباس کې راغلی، او په بروالي او چتوالي باندې دا 30 ګزه وه، او په پلنوالي باندې 50 ګزه وه. او دا کشتۍ 3 چته وه، په لاندې چت کې حیواناتو او په دې منځني چت کې چې کوم د انسانانو، او په اولني چت کې په دې کې مرغانو. بعضې و چې د اخري چت کې د لاندني چت کې ځناور او حیوانات پکې وو، او په دې منځني چت کې خوراک وو، په دې اولني چت کې انسانانو. بهرحال نوح علیه السلام کشتۍ تیاره کړه، قوم په مشرکینو پسې ټوکې مسخرې شروع کړې. نو په دې آیت کریمو کې الله رب العالمین هغه خبرو ته اشاره ورکوي. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ او وحی وکړه شو نوح علیه السلام ته انه چې بېشکه لن یؤمن من قومک چې چېرې ایمان نه راوړي من قومک د قوم ستانه الا مگر من هغه څوک قد آمنه چې ایمان یې راوړی. یعنې کوم خلکو چې ایمان راوړی هغه راوړی دی، په دین رسول نور څوک ایمان نه راوړي. الله تعالی فرمایي فلا تبتئس نو مه غمجن کېږه بما په کارونه یفعلون چې دوی کوي. واصنع الفلک او جوړه کړه کشتۍ لره بأعیننا په سترګو زموږ ووحینا او په وحي زموږ سره. الله موږ به ته وحي کوو، طریقه به ته ښیو، په هغه طریقه به کشتۍ جوړه کړه. ولا تخاطبني او خبرې مه کوه ما سره فی الذین ظلموا په باره د هغه کسانو کې چې ظالمان دي انهم مغرقون یقینا دوی به غرقولی شي. الله چې کوم ظالمان خلک دی چې کله زما د عذاب راشي دا خلک به غرق کېږي. ویصنع الفلک او جوړول به کشتۍ نوح علیه السلام وکلما مر علیه هر کله به چې ورتېدل علیه په هغه باندې ملأ مشران من قومې د قوم د هغه نه. د نوح علیه السلام په قوم کې چې کوم مشرکین خلک وو په نوح علیه السلام په خوا به تېرېدل، ویسخروا منه ټوکې به کولې د هغه پورې، چې اوسه پورې پیغمبرۍ دعوی کوله اوس به یې ترکان شو. قال ویل نوح علیه السلام ان تسخروا که ټوکې کوئ تاسو منا په موږ پورې فانا نسخر یقینا موږ به ټوکې وکړو منکم تاسو پورې. اوس ښه وکړه څومره ټوکې کوئ وکئ، او بیا به موږ په تاسو پورې ټوکې کوو. کما تسخرون لکه څنګه چې ټوکې کوئ تاسو په موږ پورې، دغه شان ټوکې موږ په تاسو پورې کوو. فسوف تعلمون نو زر د چې پته به ولګي تاسو ته من یاتې چې څوک دی چې رابشي په هغه باندې عذاب داسې عذاب یخزي چې وبشرمئ ویحل نازل بشي علی په هغه باندې عذاب مقیم عذاب همیشه. الله سبحانه وتعالى تاسو ته عمل کول توفیق راکړي. وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.